أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. صدق الله العظيم. سورة المزمل مكية وهي 20 آية وركوعان. سورة مزمل مکی سورت تے ابتدائی سورتوں کے دے 60 آیاتون دی اور 2 رکوع دی. مزمل لفظی معنی پزان باندے کپڑا اچون کے، یعنی کپڑا کے زان انغستن کے، اور تقریباً ہم دے معنی دا پارا مدثر ہم دے دوارا کمبل اغستن کے، مدثر اور مزمل کمبل اغستن کے. دے دوارو صورتوں کے یو وقتی حالت یو مخصوص صفت سرا پیغمبر علیہ السلام تا خطاب کی. پیغمبر علیہ السلام یو کم سلویخ کالا او شپگ میاشت عمر چشو نو پا مزاج کے زان لوالے خوخ شو، تنہائی خوخ شلا، نو دا دے مخلوق نزان لشو. مکہ مکرمہ کے دا بیت اللہ نا شمال مشرق طرف تا یو غر دے او دا غیر پاسا غار دے، غار حرا وتوئی. نو دا غار حرا کے پیغمبر علیہ السلام با زان لپا خلوت کے عبادت کو، شپگ میاشتے دا عبادت کرو. بیا پدغ غار کے جبرائیل علیہ السلام ورطا پا نظر راگے چی دا زمک و دا اسمان ترمنزا دا سروزر و کورسیرا او جبرائیل علیہ السلام پہ تشریف فرما دے او بیا دے غار تم راگے. دغه وقت اقرأ باسم ربک الذی خلق رنبنی 15 آیاتنا نازل شو. نو دا فرشتی پر رنبی ذل راتلل او دا وحی نازل دل دا دے طبعی اثر پا پیغمبر علیہ السلام اوشو او یو قسم گلگوز پیو لگے دلی. کور تراغی خدیجت الکبرى رضی اللہ تعالی عنہ تا خپل حال اوے یخنی محسوس کولا او بی بی تا فرمائی زملونی زملونی پما باندے سے کپڑا راوا چوے کپڑا راوا چوے. پیغمبر علیہ السلام باندے کپڑا واچولی شلا
کمبل وغیرہ واچولی شو. بیا سو وقت پورے دا وحی سلسلہ بند وا. دغه زمانے تا فترۃ الوحی وی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی ورځ روانو ما ناڅاپه آواز میں واورېده، اسمان طرف ته مې وکتل او مغه فرشته چې غار حرا کې مال راغلی وه د ځمکې او اسمان ترمنځه یو معلق کرسی باندې ناست، ما باندې بیا هغه روب او هیبت کیفیت راغی کم چې مخکې ملاقات کې شو. کور ته چې پیغمبر علیہ السلام تشریف راوړه بیا وی زملونی یا دسرونی، نو بیا دغه موقع کې یا ایها المدثر نازل شوی دی. نو یا ایها المدثر یا ایها المزمل دا دواړه د شفقت او د محبت په الفاظو باندې خطاب دی. دا د شفقت د مینې محبت انداز کې خبره ده. لکه یو ځل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کور نه خفه شو نو جومات ته لاړه، فاطمې بی بی سره خفه شو، کور نه جومات ته لاړه. په جومات کې د اوسني وخت په شان جوماتونه نو چې فرشونه او قالینونه نو، د خور جوماتو په ځمکه باندې په خاوره پروت دی. فاطمې بی بی پیغمبر علیہ السلام ته وفرمایل چې دغه سره کوره خفه شو تللی دی. پیغمبر علیہ السلام چې جومات ته ورغی نو دی په ځمکه پروت اوده او په بدن پورې دا خاورې لګېدلې وې. وی قم ابا تراب، ای د خاورو پلاره پاسه، دا د مینې او د محبت او د شفقت یو آواز و، ای د خاورو پلاره پاسه، یعنی په خاوره پروت یې پاسه. نو دغه مینه محبت انداز باندې الله پیغمبر علیہ السلام ته یا ایها المزمل یا ایها المدثر قم اللیل، پاسه د شپې. نو دا ابتدا د اسلام وا. پنځه وخته مونځ فرض نو په دغه وخت کې. دا پنځه وخته مونځ شب معراج کې فرض شوی دی. نو په دغه وخت کې قیام اللیل د شپې تهجد کول دا فرض و. او یوازې فرض نه بلکې کم از کم د شپې څلورمه حصه به خامخا ودرېږي. دا فرض و چې د شپې کم از کم څلورمه حصه به ولاړې. که شپه 12 ګنټې وي نو 3 ګنټې به مسلسل ودرېږي. نو قیام اللیل فرض و. صحابه کرام او پیغمبر علیہ السلام به ټوله شپه ولاړو تر دې چې د پیغمبر علیہ السلام قدم مبارک به وپړسېدل. نو یو کال دا د شپې ټوله شپه عبادت لازم و. نو یو کال چې عبادت ټوله شپه کړې وي نو دې نه پس ورته الله بل آیات راوړي فقرؤوا ما تیسر منه، چې څونه اساني نوس کوه ټوله شپه نه چې څونه درته اساني. قم اللیل الا قلیلا، ټوله شپه ولاړیا مگر لږه غوندې حصه د شپې آرام کوه. الا قلیلا او زد علیه، یا پې لږ ور زیات کا. نو د دې قلیلا تشریح په نصفه باندې شوی دی چې نیمه شپه ودرېږه، نیمه شپه قیام کوه، نیمه شپه آرام کوه. اوس دې نیمې ته قلیل څنګه ویل کېږي؟ نیمه شپه قیام کوه، یا د نیمې شپې نه لږ کم، یا د نیمې شپې نه لږ زیات. نو نیمې ته قلیل څنګه وایي؟ جواب دا دی چې د ماښام نه شپه شروع شوله نو هغې کې خو د ماښام مونځ وکړه، بیا د ماسخوتن مونځ وکړه،
منځ کې د دواړو منځونو وخت تیر شو. نو اوس چې د دې نه باقي مانده کومه شپه پاته هغه نیمه کا، ماښام مونځ دې وکړه، ماسخوتن مونځ دې وکړه، نو ماسخوتن نه پس چې کومه شپه ده دغه نیمه کا، نو د هغې نیمه د کل شپې په نسبت د نیمې نه کمه ده، نو قلیلا اطلاق پې ځکه وشو. علماء فرمائی چې دې نه کم از کم 1/4 حصه د شپې مراد ده، 4 حصه د شپې به خامخا ولاړې کم از کم، او که زیات ودرېږې نو نیمه شپه ودرېږه، کنی سلسان 2/3 د شپې ودرېږه، یا کم کا یا زیاد کا. ورتل القرآن ترتیلا، او په دمه دمه قرآن لولا، خو واضحه او په دمه دمه باندې قرآن لولا، یعنی تلوار مکوا. ورتل القرآن ترتیلا، استقامت سره، سهولت سره، چې د خولې نه الفاظ اوزي، تم پې پوهېږي بلم پې پوهېږي، نو دا ترتیل دی، او الله د قرآن د لوستو حکم په ترتیل سره کړی دی. ترتیل او تسهیل ورسره د قرآن په دې معنو کې سوچ فکر هم کوا. د شپې قیام اللیل کوا، او په قیام اللیل کې ورتل القرآن ترتیلا، مخکې وی قم اللیل د شپې ودرېږه، بیا وی ورتل القرآن ترتیلا، په دمه دمه قرآن هم وایا. په دې نه معلومیږي چې دا تهجد مونځ په هغې کې قرائت هم شته، تسبیح هم شته، د رکوع د سجدې، خو اصل شی قرائت ته، اصل مقصود قرائت ته. نو ځان له مستقل ذکر که چې ورتل القرآن ترتیلا، مونځ خو به کې، خو ګوره قرآن په ترتیل باندې لولا. نو دې نه معلومیږي چې صرف لوستل ګوره مطلوب نه دي، ترتیل هم پکې مطلوب دی. د قرآن صرف لوستل نه، بلکې دا په دمه دمه لوستل دي، چې هر یو حرف او هر یو کلمه واضحه او صفا ادا کیږي. زمونږ د تراویح ختمونه نه دي چې څوک په اسم نه پوهېږي، او بس اخر کې وایي سبا اخري شپه ده، نو په دې 8 شپې کې په 2-3 شپې کې ختمونه وي، موږ پې نه پوهېږو، کوئی بس سبا ختم دی. نو په دغه قرآن نه ده حافظ په خپله پوهېږي، نه پسې شاته خلک پوهېږي. د کوترې مشینې ورته لګولې، دا قرآن یې کوتره کوتره کو، بس د مچو بنګار او منځ کې د حق آواز راځي، په حق سړی پوهېږي چې وي حق کو. نو قرآن الله وی دا قرآن به م وی، خو یوازې لوستل نه، بلکې په ترتیل سره په دمه دمه به وی. په حرمین شریفین کې چې هلته کې کم ختم کېږي، نو بس دقه ختم دی چې په هغې باندې هر څوک پوهېږي، واضحه واضحه دی، او د حرمینو نه بهر ځان ته خلاصوي. ام سلمہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام بی بی دا، چاته تپوس کړي د شپې د مانځه او د تلاوت د کیفیت په باره کې. پیغمبر علیہ السلام د شپې مونځ څنګه کوي، تلاوت څنګه کوي؟ نو هغوی ورته وفرمایل چې یو یو حرف واضحه واضحه به یې لوسته. اوس په دې ترتیل کې چې په مزه مزه او په واضحه الفاظو باندې ته وې، نو لږه خوشوازي م پکې کوه. قرآن په خوشوازۍ وایه. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمای، پیغمبر علیہ السلام فرمای، الله د چا قرائت او تلاوت ته داسې غوږ نږدي لکه څنګه چې د پیغمبر تلاوت په خوشوازۍ وي، هغې ته غوږ دي. څنګه چې د پیغمبر تلاوت د خوشوازۍ الله اوري، نو داسې د بل چا هغه نه اوري، توجه ورته نه کوي چې پیغمبر په جهر تلاوت کوي. علقمه رضی الله تعالی عنہ
د یو سړي تلاوت واورېدو چې خوشوازۍ سره یې کو وی لقد رتل القرآن د په تحقیق سره په ترتیل قرآن وی فداه ابي و امي زما مور او پلار د نه قربان شه. نو ترتیل دی ته وی چې حروف او الفاظ په صحیح طریقې سره ادا کې چې څوک یې لولي اغم پې پوهېږي او چې څوک یې اوري په اغم اثر کوي. پیغمبر علیہ السلام په لاره تېرېده یو سړي د قرآن یو آیات تلاوت کو او جړلې پیغمبر علیہ السلام خلکو ته فرمایل وی تاسو د الله دا حکم اورېدلی ورتل القرآن ترتیلا بس دقه ترتیل لی دا کم سړی چې لګیا دی د قرآن آیات تلاوت کوي معنی ته ګوري جاړي. یا ایها المزمل اے په کپڑا کې ځان انغستون کیا اے کمبل اغستون کیا قم اللیل پاسه د شپې ټوله شپه پاسه الا قلیلا مگر لږه غوندې شپه نه نصفه نیمه شپه او انقص منه یا د دې نه کم که قلیلا لږ او زد علیه یا پی ورزیات کا ورتل القرآن ترتیلا او پا دمدما واضح قرآن للا واضح و صفا قرآن وایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا بے شک من را اچوتاتا قولا ثقیلا یو وزندار خبره قرآن یو وزندار کلام دے د شپې قرآن لوستلو سره ځان عادت کا تا باندې ګران کارونه راتلونکي دي چې هغې ته بلد شي. شب بیداری سره راتلونکي کارونه به درته آسان شي. دې نه پس به تا ته قرآن نازلېږي چې ډېر وزندار قول دی. قرآن داسې وزندار قول دی چې په جمعې کې به قرآن نازلېدل شروع شو پیغمبر علیه السلام ته نو خوله به پرې راغلله په جمعې کې به خوله پرې راغلله داسې غټ ساز کې خوله او که په سورلی به سورو نو د ډېره زوره به سورلي کېناسته. او زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ یو ځل پیغمبر علیه السلام زما په پتون باندې سر مبارک لګولی دی یا د پیغمبر علیه السلام پتون مبارک د زید ابن ثابت په پتون باندې لګېدلی دی او دغه وخت کې په پیغمبر علیه السلام باندې د وحی کیفیت شروع شو. زید ابن ثابت وی د پیغمبر علیه السلام د بدن هغه زور زما په خپه باندې په پتون دومره ډېر راغی چې ما وی چې قریبه د زما پتون اډوکې ماتېږي. نو دا قرآن قول ثقیل ډېر قیمتي او ډېر وزندار قول دی. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا بے شک منگ را اچو تاتا قولا ثقیلا یو وزندار خبر یو وزندار قول قرآن ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا بے شک د شپې پاسېدل ان ناشئة اللیل بے شک د شپې پاسېدل هی اشد وطئا دا ډېر سخت پیمال کوونکی دی دا نفس چخنی کوي د شپې پاسېدل دا نفس دباوي او چخنی کوي او پایمال کوي. و اقوم قیلا او ډېر صدق وینا والا را اقوام ډېر صدق قیلا وینا را ان لك في النهار سبحا طويلا بے شک ستا لپاره په ورځ کې سبحا طویلا ډېره اوږده مشغولتیا ده. د ورځې د مخلوق سره ستا واسطه ده وعظ او نصیحت کې او تبلیغ کې نو دام عبادت دی خو په دې کې واسطې دي. نو د شپې بلا واسطې الله ته ودرېږه دروازه د مخلوق په واسطه عبادت کې لګیا تبلیغ کې
نو د شپې بلا واسطه الله ته ودرېږه. ان لك في النهار سبحا طويلا، د سبحا خپل لفظي معنی جاری کېدل، ګرځېدل. دا په اوبو کې، په سیند کې، په تالاب کې چې بنده لامبو وي نو بغیر سر رکاوټ نه په اوبو کې روان وي، دغه ته سبحه وي، سباحت وي، بغیر سر رکاوټه لامبو وهل. دې کې د سبحن نه مراد د ورځې مشغولتیا ده، په هغې کې تعلیم، تبلیغ او د مخلوق اصلاح وغیره دا ټول پکې وي. نو د قیام اللیل په حکم کې حکمتونه او مصلحتونه الله پاک بیانوي. عبادت کوا او په دې کې الله ته متوجه شه. دا کار ګران دی خو الله به اسانوي. د ورځې به خپله مشغولتیا وي، دا مشغولتیا ام عبادت دی، خو د شپې به د تمام مخلوق نه توجه کټ کې یو الله ته متوجه شي. ان لک فی النهار، بېشک ستا دپاره په ورځ کې سبحا طویلا، اوږده مشغولتیا ده. واذکر اسم ربک وتبتل الیه تبتیلا. واذکر اسم ربک، یادوت نوم د خپل رب. واذکر اسم ربک، یادوت نم د خپل رب. وتبتل الیه تبتیلا، تبتل خپل معنا د مخلوق نه منقطع کېدل او د خالق په عبادت کې لګېدل. د مخلوق نه توجه کټ کا او الله ته په عبادت کې مشغول شه. قم اللیل او واذکر اسم ربک، ودرېږه د شپې او د خپل رب نوم یادوه. قیام اللیل کوه او ورسره خپل رب یادوه. د ورځې خاص خاص عبادتونه دي هغه هم کوه. ان لک فی النهار سبحا طویلا کې ورته اشاره وشوله. او یو خاص عبادت چې هغه ذکر دی، نو د شپې هم کوه، د ورځې هم کوه، هر وخت کې کوه، په ناسته، په ولاړه، په روانه، په ملاسته، هر وخت ذکر کوه. ذکر الله، د الله پاک ذکر په دې همیشه والی کوه. پیغمبر علیه السلام به هر وخت کې ذکر کو. یذکر الله علی کل حین، پیغمبر علیہ السلام ہر وقت اللہ یادو. یعنی پدے ذکر باندې دوام کوا، ہمیشہ والی کوا. د شپې د ورځې یو وخت کې بم کمی نه کې، سستی پکې را نه ولې. نو که په ژبه باندې وي نو هم به کې، او که په زړه باندې وي نو هم به ذکر کې. کله داسې وشي چې بنده ذکر په ژبه نشي کولی، چې کله بې پردې وي نو دغه وخت کې په ژبه باندې ذکر نه کې، خو زړه کې په دغه وخت کې هم ذکر کې. نو خلق پې نه پوهېږي او ته لګیا یې ته ذکر کې، په زړه کې الله یادی. نو اوس په دې د فرشتي هم نه دي خبر چې ته الله یادی، خو الله در باندې پوهېږي چې ته الله یادی. الله تا یادی او ته الله یادوه. نو دا داسې شی چې دې نه فرشتې هم خبر نه دي. میان عاشق و معشوق رمزیز، کرامن کاتبین را هم خبر نیست. بس دا الله او د بنده ترمنځ د زړه ذکر دی. کان یذکر الله علی کل حین، پیغمبر علیہ السلام به ذکر کو د الله هر وخت کې. ذکر قلبی به جاری و. وتبتل الیه تبتیلا، د دې مخلوق نه نظر کټ کا او صرف د الله رضا واخلا، د الله په عبادت کې اولګا. نو د دې عام مفهوم کې
دا اللہ پا عبادت کے غیر اللہ نہ شریکول کہ دا اللہ عبادت کے نو غیر اللہ پا کے مشرکو تبتل الیہ تبتیلا خالص عبادت اللہ لکوا او دام ہم دا تمام اعمال حرکات و سکنات پدے کے نظر او بھروسہ صرف پا اللہ مخلوق دا نفع و دا نقصان مالک حاجت روا مشکل کشا مگنا مخلوق حاجت روا مشکل کشا مگنا ابن زید رحمت اللہ علیہ وی لتبتل معنی دا کہ تمام دنیا اسے چھ پا دنیا کی دا پریدا اور صرف اگی چیز تا متوجہ شا کم چیز چھ اللہ سر دے ثوابنا اللہ سر دے دا اللہ رضا و ثوابنا تا متوجہ شا خود تبتل او دا مخلوق سر تعلق کٹ کول چھ پا دی آیات کے راغلی دی نو ترک تعلقات او ترک دنیا چاہے تا پا قرآن کے رہبانیت ویلی شدا دا غینا بالکل جدا شیلی رہبانیت پا اسلام کی نشتہ لے لا رہبانیت فی الاسلام نو یو دا تبتل لے او بل رہبانیت تے نو دیتوالو کے فرق لے رہبانیت دیتا ہوئی چی دنیا او دا دنیا تعلقات دے کٹ کرل پاگے کے خوندور حلال پاکیزہ سیزونا دا عبادت پنیت دے پرے خودل او عقیدہ دے دادا چی دا حلال سیزونا میں پری خینینو اللہ نرضا کی گی دا شینا روال دا مکوا دیتا رہبانیت وی دا مکوا چی حلال سیزونا میں پری خینینو خدای نرضا کی گی او دا حلال سیزونا پرے خودل دا عبادت تے دا رہبانیت تے او دا پا اسلام کی نشتا یا عملا ترک تعلقات دا سے اوکی کہ دا خلق پتا کم واجب حقون دی دا غیم خیال نساتے نو دا رہبانیت خنرے دے کے چکم تبتل راغلے رے اغدا کہ دا اللہ سر تعلق اساتا نو دا اللہ تعلق دا با دا مخلوق پا تعلق بانے غالب وی مخلوق سرم تعلق ساتا خالق سرم تعلق ساتا خود خالق تعلق با غالب وی دا مخلوق پا تعلق باندے خالق سر دم تعلق دے او دا مخلوق سر دم تعلق دے خود دوارو کے با فرق ہوئی دا مخلوق تعلق پخپل درجہ کی بئی خزا بال بچ رونا خوین دی یاران دوستان دوی سر بدم خط تعلق خی خبر اتری بدی خود دغه وقت کے بدی اللہ سر لگی دلی وی او دیتا وی سفیان وطا خلوت در انجمن وی خلوت در انجمن پا مجلس کے ناس تے خلق دیوینی خبر اترم کے خوزر دا اللہ سر دے خاص تعلق دا اللہ سر او بعض صوفیان وطا بیہما و باہما باہما دے طول خلق سر یہ خو بیہما دوی سر نے دا اللہ سر یہ نو دا اللہ سر تعلق دا بغالب وی دا مخلوق پا تعلق باندے کا اعتقادن وی کا عملن وی نو دا دنیا تمام معاملات رشتہ دارے دے سر اس منافی ندی دا ور سر جمع کی گی نو پیغمبرانو بیبیانیم کری دی دا بیبیانو سر بے تعلقو بچیئو دا بچو سر بے تعلقو دا پیغمبر علیہ السلام نہ بیبیانے دا طول حق ادا کو اور وسیعمو زامن لڑم خدای ورکڑی خزامن پا وڑکوالی کی وفات شو اور لوریانے لوئے شوی وعدے شوی بچی شوی دی انو آسان وسیعم لو بولی دی
تر دې چې په مانځه کې ورته په اوږه د پاسه ناست و پیغمبر علیه السلام په مانځو او نوسي وله راله په اوږه ورته سواره شو او په خیر مانځه هم په اوږه باندې ورته سواره دي پیغمبر علیه السلام یې ګرځوي خو زړه کوم ځای کې دی زړه الله سره دی دوی سره هم تعلق خو زړه الله سره نو ذکر الله ہمیشہ کوا دیر کوا د مزل د پارا او د لارې راغونډولو د پارا حقیقت کې 2 قدمه دي 2 قدمه او په دې 2 قدمو باندې ځای ته راشئ ړومبنی قدم دا دی چې د مخلوق سره تعلق کټ کا ړومبی قدم مخلوق سره تعلق کټ کا دا ړومبی قدم نو دویم قدم وصول الی الله الله ته ورسېدی چې په یو قدم تر عرش پورې رسي نو ړومبنی د مخلوق سره تعلق کټ کا دا قدم شو نو دویم قدم دی په عرش ور ووړېده ورسېدی به دې ړومبني قدم چې تا د مخلوق نه نظر کټ که خالق ته ورسېدی نو دا مخلوق سره تعلق کټ کول دې سره لازم اصول الی الله واذکر اسم ربک وتبتل الیه تبتیلا دې کې دا دواړه قدمه دي نو تبتل الیه تبتیلا دې خلکو سره تعلق کټ که دا اول قدم نو واذکر اسم ربک دا دویم قدم شو نو ذکر الله نه مراد دا دی چې همیشه ذکر کوه کمی پکې رانی شي سستی پکې رانی شي غفلت در کې رانی شي نو دا هغه مقام دی چې صوفیان ورته وصول الی الله وایي نو په دې ځای کې په قرآن کې اخري قدم یې مخکې ذکر که او مخکینی قدم یې رسته ذکر که دا ترتیب یې ولې بدل که وتبتل الیه تبتیلا واذکر اسم ربک داسې پکارو نو ولې الله واذکر اسم ربک مخکې که او وتبتل الیه تبتیلا دا یې رسته که لومبی قدم یې رسته که او رستی قدم یې را مخکې که ای په دې کې اشاره ده چې دا دویم قدم مقصدی دی حقیقت کې دا دویم قدم وصول الی الله دا مقصدی دی نو دی ځکه مخکې ذکر که دې مخلوق سره دا تعلق ساتل دا د الله او د بنده په منځ کې یو حجاب او پرده ده دا تعلق کټ که چې الله ته ورسېږي بې حجابه ورالې تعلق حجاب است و بی حاصلی چو پیوندها بکسلی واصلی واذکر اسم ربک د خپل رب نوم یادوه دا الله الله ویل دا بدعت نه دی خپل الله حکم کړی واذکر ربک یې نه دی ویلی رب یاد کا واذکر اسم ربک د رب نوم یاد کا نو الله دا ستا د رب نوم دی الله الله وایا لکه دی الله الله ته څوک بدعت وی نو دی نه پوهېږي واذکر اسم ربک وتبتل الیه تبتیلا یادونم د خپل رب وتبتل الیه تبتیلا او تعلق د مخلوق کټ که الیه الله طرف ته ورشه تبتیلا په تعلق کټ کولو په جدا کېدلو مخلوق نه جدا شنو الله سره یو ځای شه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا صدق الله العظيم. سورة المزمل یوکم دیرشم سپارہ نهم نمبر آیات. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. اللہ پاک رب دا مشرق اور رب دا مغرب دے، یعنی دا تمام کائنات دا ہر طرف رب دے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، نشت دی لائق دا عبادت بغیر دا دغ اللہ نا. فاتخذه وکیلا، نو دغ رب خپل وکیل اونیسا او خپل کارساز اونیسا. وکیل چاته وی؟ وکیل اغه کس ته وی چې چاته خپل کار اوسپاره. یو بندا خپل کار چاته ور اوسپاری نو دغه کس ته وکیل وی. نو فاتخذه وکیلا د دې دا مطلب شو چې دا خپل تمام کاروبار، خپل تمام معاملات او خپل تمام حالات اللہ تا اسپارا. او د شریعت په اصطلاح کې دغه ته توکل وی. فاتخذه وکیلا، اللہ خپل وکیلو نیسا، یعنی پا اللہ توکلو کا، بروسہ پیو کا. نو پا دی صورت کے چکم احکام پیغمبر علیہ السلام تا ورکلی شوی دی، نو دے کی پنزم نمبر حکم دارے چے توکل پا اللہ باندے کا. دا دے صورت پا شورو کے دی آیات پورے دا سلوک مقامات تا اشارہ دا. دا تصوف او دا سلوک مقامات تا دے کے اشارہ دا. دشپے عبادت کوا، قوم اللیل، دشپے عبادت کوا، او پاگے کے پدیشپا کے خلوت تے دا تمام مخلوق نہ تعلق کٹ یو اللہ سرا ربط او تعلق اساتا. نمبر 2، ذکر بانے دوام کوا،
دا اللہ ذکر کوا. اور نمبر 3 دا چې دا اللہ نه غیر تمام مخلوق چې دی نو دوی سره ترک تعلق ذکر باندې دوام دی 3 شو. او سلورم ما سوا اللہ نه اعراض و ترک تعلق کا. اور نمبر 5 فاتخذه وکیلا اللہ باندې توکل کا. نو د دې توکل نه مخکې د الله یو صفت بیان کړي چې رب المشرق والمغرب. اشاره دې ترا چې کم ذات د مشرق نه تر مغرب د تمام کائنات رب دی، پرورش کوونکی دی، تمام ضروریات پورا کوونکی دی، نو په دغه ذات باندې تم توکل وکا. او دغه ذات یوازې ستا رب نه دی، د مشرق تر مغربه د تمام کائنات ذمہوار دی. د توکل او د بروسې لایق او قابل هم دغه ذات دی. او د دغه ذات د مهربانۍ نه څوک محروم نه دی. ځکه قرآن کې الله فرمای ومن یتوکل علی الله فهو حسبه. چا چې د الله په ذات توکل او بروسه وکړه بس دغه الله ولا کافی دی. تمام اهم کارونه، تمام مشکل کارونه دا غیر دپاره یو الله باندې بروسه وکړه، الله کافی. د توکل او د بروسې دا مطلب نه دی چې د دنیا کسب او معاش بالکل پرېږده، تمام چیزونه معطل کا، دا مطلب نه دی. بلکہ حقیقت د توکل دارے چې اللہ کم قوت و توانائی در کړی دا نو د خپل مقصد حاصلولو د پاره دغه قوت او دغه اسباب استعمال کا. نو بیا په دغه اسباب و توکل مکو، په اللہ توکل کا. خو اول اسباب استعمال کا. دنیا دارالاسباب دے، اسباب استعمال کا، خو یقین پا اسباب مکوا، پا مسبب الاسباب باندے، پا اللہ باندے یقینو کا. یو سڑے دے اوغا پا اوخ باندے سسامان را چولے دے اچھا تزی دا منزو آخر آگئی جماعتی اولی دے. نو دا جماعت پا خواہ کی دا اوخ چه دے نو دا با بار سپورے اتڑی او تا با جماعت تراشی منزو کا. اس توکلو کا چه دا اوخ ما اللہ تسپارے لے اللہ بے حفاظت کی. خدا اوخ سپورے اتڑا دا سے نا چی اوخ دے آزاد پریقو دا تا جماعت ترالے او پا اللہ توکل نا خواہ آزاد زناور دے چه تا بروان شنو زیبا چر تا بلال چا پٹکڑی نه ده خو پخپل روان شو نو ته به څونه حیران او پریشان. نو په توکل باندې ته د اوښ دا خپه وتړه یو ځای پورې او بیا راشه نو توکل په الله کوه، دې به روکېږي نه. نو اسباب استعمال کا او اسبابو باندې بیا یقین مکوه، په الله یقین وکړه. گورا پیغمبر علیہ السلام با جہادونا کول نو وصله بے واغشتا. دا احد میدان تا چه پیغمبر علیہ السلام وطنو دوز غری واغستے، دوز غری او بیا میدان تا رو وطن. نو یقین و توکل پس غرو ندی، خوزغر یو سبب دی دا بچاوی. نو اسباب استعمال کا او توکل پا اللہ. نو که پا اللہ دی یقین نی او توکل او بھروسہ دی پا اللہ نی نو دا تمام اسباب با اللہ بیکار کی. نو چه سمرا اسباب تا تا پا آسان ملاوی دی شی
په اسانه هغه راواله هغه استعمال کا بیا توکل او باور په الله وکا او په دې اسباب بیا باور مکوا ومن يتوکل علی الله فهو حسبه او چې په توکل په الله ني ارسه بد سروي او کار بدی نکی چې الله در سره مل نوی رحمانا کلخکر در سره یک تنهای نو ته په الله توکل وکړه الله در سره دی بیا کلخکر در سره نی اوم خیر دی او کډیر لخکر در سره خو چې د الله توکل نی نو دا لخکر چې نه دا بیکار دی نو توکل او باور په الله کوا په اسبابنا یو حدیث مبارک کی راضی ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها بیشک یو نفس بالکل نمری حتی تردی تستکمل رزقها چی خپل رزق پورا کی چی رزق نی پورا کری نو سوک مرینا چی کم رزق تعالی اللہ مقرر کری دی اگر اللہ مقرر کری رزق پورا چی دی حاصل کری ندی نو اغی پوری مرینا نو الا فتقوا اللہ خبردار شدہ اللہ نہ اویرے گے و اجملو فی الطلب دا اللہ نہ اویرے گا او دا خپل مقصد پا طلب کے اختصار کوا کہ کمستا مقصد دے ناغے کے اختصار کوا اور رزق ذموار اللہ دے اللہ دے مقرر کرے اقبر اسی نو دزر توجہ دے مادی اسباب و آلات باندې مگر زوا دزر توجہ دے اللہ تکا پا اللہ توکل و بروسو کا او بل حدیث مبارک کی راضی ترک دنیا دا دین نم نہ دے چتا پزان باندے دا اللہ حلال کړي شوی سیزونه حرام کی یا کم مال چتا اللہ در کړي دے اسبے سے والوزے بلکہ ترک دنیا دا دینم دے جستا اعتماد پا اللہ بانوی سچ اللہ سردی پا اغیر اعتماد وی تا سر چسی دی پا اغیر اعتماد نا او سچ اللہ سری پا اغیر زیاد اعتماد رب المشرق والمغرب اللہ رب دا مشرق اور رب دا مغرب دے یعنی دا مشرق تر مغرب دا تمام کائنات رب دے لا الہ نشت دی لائق دا عبادت الا اللہ الا ہو مگر دا اللہ دے لا الہ نشت دی لائق دا عبادت و دا بندگے الا ہو مگر دا اللہ فاتخذه وکیلا پس انیس دے اللہ لرا کارساز بروسو توکلو کا پا اللہ واصبر علی ما یقولون صبر کوا علی ما پا اغسبانے یقولون چدا کافرانے وائی پیغمبر علیہ السلام بارکی با کافرانوی دے شاعر دے چابوی دا لیوانے دے نو شاعرم ندے و لیونیم ندے دے خلقو پدے تکلیف ورکولو علا خبرو بانے و پدے کنزلو بانے خفکی گما وصبر صبر کوا علا ما پا اغس بانے یقولونا چی دا کافرانے وائی سوک دا ساحر وی سوک دا کاہن وی سوک دا مجنون وی سوک دا مسحور وی نو پدے خبرو بانے صبر کوا وَهَجْرُهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَهَجْرُهُمْ ددوی سر ہجرانو کا وَهَجْرُهُمْ ہجران
هجران ستوي هجر یو سیز بیزاره سره پری خودل. نو دا کم خلق چې ستا تکذیب کوي او ستا په باره کې داسې خبرې کوي چې په هغې باندې زړه ته درد رسیږي، نو د دوی نه بدل او انتقام مه اخله، خو تعلق هم ورسره مه ساته. خو دې ترک تعلق په وخت کې د انسان طبعي عادت دا دی چې چا سره تعلق پرېښوده نو د هغه شکوا شکایت کوي، بد ردی وی. نو پیغمبر علیہ السلام ته الله حکم کوي چې د دې کافرو سره ترک تعلق کم حکم چې دی هغې سره هجرن جمیلا په ښه پرېښودو سره یې پرېږده. ستا دا لوی شان سره مناسب داری چې تعلق خو دې پرېښوده خو په ژبه بس بدرد ورپسې نه وی، بدرد وایه ما. نو تعلق کټ کا په ښه طریقه باندې. وذرنی والمکذبین اولی النعمه، پرېږده ما لره والمکذبین او دا تا ته چې نسبت د دروغو کوي مکذبین، نو دوی هم پرېږده او ما پرېږده، زه پوه شو دوی پوه شه. دا مکذبین څنګه دي؟ اولی النعمتې چې دا د عیش و عشرت خاوندان دي. اولی النعمتې، نعمت په معنی د تنعم دی، تنعم عیش و عشرت مال و دولت ډیروالی ته وایي. د مال او د دولت ډیروالی دا تنعم دی. نو په دې کې اشاره دی ته چې د دنیا مال اولاد او نعمتونه په دې کې بے هوشه کېږه ما، مستېږه ما. آخرت د پاره فکرمند اوسېږه. د دې خلکو زړونه د الله د ذکر نه د الله د یری نه خالی دي. اولی النعمتې دا مکذبین د عیش و عشرت خاوندان دي او د الله د ذکر او د الله د یری نه خالی دي. ومهلهم قلیلا، دوی له لږ غوندې مهلت ورکه، دې خلکو له مهلت ورکه، صبر کوه. ان لدینا انکالا وجحیما، بېشکه زموږ سره کړی او زنځیرونه دي. انکالن، انکال قید و بند، زنځیرونه. ان لدینا انکالن، بېشک زموږ سره د قید و بند اسباب دي، زنځیرونه او کړی دي. او زنځیرونو د کړو نه علاوه نور څه دي؟ وجحیمن، او د دوزخ اور دی. وطعاما ذا غصة، او داسې طعام دی چې په مرۍ کې نښتونکی دی. وطعاما ذا غصة، غصة څه معنا؟ په مرۍ کې نښتونکی. چې یو شی مرۍ ته ښکته شي نو په مرۍ کې اونخلي، نه بهر راوتی شي او نه ښکته تلی شي. نو دې دوزخیانو دپاره الله داسې طعام تیار کړی دی چې په مرۍ کې ورشي نو نه به ښکته ځي او نه پورته او نښتې به. من ضریع، دا غنو غنو والا سیزونه، جاړې مالې چې د مقبرو کې په دې دشتو کې وي. او زقوم دی، د دوزخ زقوم. او بیا دا د اور د سروټ کو جوړ دی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی دا طعام داسې دی ذا غصة چې د اور کونډې پکې دي، د اور کونډې نه ښکته ځي او نه پورته راخیږي. که راقیکې نو قیکېږي نه،
که تیرے نو تیریگی نو مرے کی بون خلی پا مرے کی معمولی شی چی اون خلی لکه بنده خوراک کیو د قبل شی اون خطنو سون ٹوخی لو سے پو سے پراشی تکلیف وی نخ کتتلی شو نپورتا نو دا سے دا جہنم دا اورغ کنڈی چی پا مرے کی نخطی نابا سمر تکلیفی اللہ لیتا طول مسلمانانو ساتی وعذابا علیما او نور دردناک عذابو نبوی چی پا دنیا کے داغے تصور ہم نشکے دے دا اللہ یرا دا صحابہ کرام تابعین تب تابعین اولیاء کرام دا دوی پا دے زرنو کے دا اللہ یرا دیر زیادہ وا و یو صاحب دا آیات وورے دو نو دا دے دا یرینا بے ہوش شو حسن بصری رحمت اللہ علیہ یوزل روجہ وا او دا روجماتی پا وقت کے دی آیات تے خیال لار ناغا خوراک اونکڑے شو اما خام دا روجماتی پا وقت کے خو بندہ اگی وی خو چی دی آیات تے تصور لار ناغا خوراک وی اللہ لرے نشم خوڑے نو پسبالے بیا روجہ دا او بیا دا ما خام وقت کے دی آیات تا خیال لار نو پسبالے ام خوراکو نکوی لرے رانا نو پدری مرز باندے بیا دا خوراک وقت شو دا روجماتی وقت او بیا دی آیات تا چی خیال لارو نو خوراکی نکوی پورتا کے خوراک نو زوی دی دا حسن بصری رحمت اللہ علیہ زوی دی اغلارو ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ او بلیو او دوست دی یو بل دوست دی اغی پس لارل او دا حالی و تا بیان کدا درے والا حضرات رالل او حسن بصری رحمت اللہ علیہ تا بار بار ہوئی چی حضرت درے مروز در روجہ دی ندماتا کڑے خوراک اکا نو پا دیر زور او پا مینت او پا زارے باندے پا درے مروز باندے پی خوراک اکا او دا غزہن کے دا خبر ہوا چی تو عامن ذا غصت و عذابا علیما پا قیامت کے دا سے عذاب بئی دا سے تو عام دی چی مرے کے بن خلینا نو دا دیر یرینا اگر تو عام نخوڑا ان لدینا انکالا و جحیما بے شک زمنگ سرا کڑے او زنزیرو ندی و جحیما او دا جہنم اور دے و طعاما او دا سے طعام دے ذا غصتن چی پا مریکن خطیدن کی دے و عذابا علیما او دردناک عذاب بوی اس دا عذاب بسوی ماران و لڑمانان او وسر نور دا عذاب سیزن بی تدا با دوزخیانو تا تکلیف رسی یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا یوم ترجف الارض پس کمر روز باندے چی دا ازمکا با اخوزیگی پس مکا با زلزل راشی ترجف الارض والجبال ازمکا او غرنا دا با اخوزیگی وکانت الجبال کثیبا مہیلا شبدا غرنا کثیبا مہیلا خویدن کی دا شگو ڈیرے دا غرنا بس زر زر شی پوڈر غندن نرے نرے زرے او بیا دا سے ڈیرے بت جوڑی او دا شگو پا دی ڈیری کی چھ بندہ قدم اخلی نو خویگی نو مظلم پکی نشی کولے نو دا غرنا بس زرے زرے شی دا شگو خویدن کی ڈیری بت نجوڑ شی انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم بے شک منگرا لے گلے الیکم تاستا رسولا یو پیغمبر شاہدا چستاسو حالات بیانون کرے پیغمبر گواہی کئی دا چاپ بارکی یا اللہ دیتا میں وعظ و نصیحت کرے نو فلانو فلانو من لیم او دے فلانو فلانو رانا انکار کرے دے نو دا دے امت پا بارکی شہادت بکی
انا ارسلنا بے شک منگ را لے گلے دے الیکم تاسو ترسولا یو پیغمبر شاہدن علیکم چاگا پتا سبانی شہادت کو ان کی وی پیغمبر علیہ السلام پخپل ټول امت باندې بشهادت کوي ځکه د ټول امت حالات پیغمبر علیہ السلام ته الله پاک ور وړاندې کوي فرشته مقرر دي او د امتیانو حال پیغمبر علیہ السلام ته بیانوي فلانے امتی دے فلانے نیک عمل کنو پیغمبر علیہ السلام خوشحالیگی کہ پلارا کی چتا یو تکلیف دہ شے پروتی لکا تیرے ٹکرے شیشہ وغیرہ تیرے اڑو کی پزمہ کا پروت تے ستا دا خیال ہے کہ یو بندہ پا دیکھ پکی خود نخپا بے خوکشی آدھی دلارے نلرک دا حالم پیغمبر علیہ السلام تا فرشتے ہوئی کہ پلارا باندے یو تکلیف والا شو ستا فلانی امتی دا لار نلرے کچی چاہتا تکلیف ان رسیگی پیغمبر علیہ السلام خوشحالیگی پا دے باندے او که جماعت کے دلارے تکڑلے نو دا یو معمولی خبر دا خود جماعت بے ادبی دے اکڑا نو دا دا گناہ خبر دا پیغمبر علیہ السلام تویلی کی فلانی امتی دے نن جماعت کے لارے تکڑی دی نو پا دے پیغمبر علیہ السلام خفا کیگی نو ستاسو دا طول حال پیغمبر علیہ السلام تا رسیگی نو چتاسو نئی تا ناس یا دا گیر دل اخری نو دام گوری پیغمبر علیہ السلام تویلی کی چه فلانے امتی دی ناس دی گیر اخری ایدا ما خام دا بانک ٹیم دے یو سڑیا جامت تا ناس دے او برشے پہ مگلی دے صابونے پہ مگلی دے نیم جامت کڑے و نیم نکڑے بانک شورو دے نئی منزکو ندے امتی دی منزکو نئی دیم امتی دے دا اجامت چکو دا دیم امتی دے ما خام بانک ویلے کے دا پیغمبر علیہ السلام با پدے سونا خفا کیگی خو ندے نئی سر احساسو او ندے اجامت والا سڑی سر احساسو بانگو نیو الکے دل او برش مگلی کے دل ندا ال پیغمبر علیہ السلام تویری کیگی تا پخپل مخ باندے بلیڈ چاڑا وغیر راکاگی خو لکا چی ارد پیغمبر علیہ السلام پزل مبارک راکیشی لور پی راکیشی سونا بخوگیگی ندا پیغمبر علیہ السلام امتیان دے خدای پوئی کی چی پیغمبر علیہ السلام نخفا کی او اللہ نخفا کی انا ارسلنا الیکم رسولا بے شک منگرا لے گلی دے تاسو تیو پیغمبر شاہدن علیکم چاگا گواد پتاسو باندے ستاسو حال بیانون کی دے کما ارسلنا الى فرعون رسولا لکہ سرنگ چی منگرا لے گلے دے الہ فرعون رسولا فرعون تم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام را لے گلے دے مستقل دینم ورکڑے دے عظیم الشان کتاب توراتم ورکڑے دے او پدغ تورات کی لکلیو بنی اسرائیل تا لکلیو چی سنگتاسو تا موسیٰ علیہ السلام را گلے دے نو دغه شانت استاسو نرستو بنو اسماعیل کی بیو پیغمبر پیدا کیگی موسیٰ علیہ السلام چی سنگ پیغمبر دی رسول لے نبی و رسول لے نو استاسو پشانتے بنی اسرائیل توی استاسو رو ندی بنو اسماعیل پاگی که دا موسیٰ علیہ السلام پشانتے دا شریعت خاون دا کتاب خاون پیغمبر برازی نو دا موسیٰ علیہ السلام منکرین اللہ پا عذابونو کے گرفتار کری دی نو دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو منکر بہم پا عذاب کے گرفتار شی کما ارسلنا الہ فرعون رسولا لکہ سرنگ چی منگرا لے گلے فرعون او دا غمرگرو تا پیغمبر فعصوا فرعون الرسولا پس نافرمانی اکلل فرعون دا خپل زمانے دا پیغمبر دا موسیٰ علیہ السلام فأخذناه أخذا وبيلا پس اني ومن دلرا دے فرعون لرا أخذا وبيلا پس سخت وبال والا عذاب باندم اني وبيلا دا عذاب دا وبال پا عذاب کم نیولے دے فكيف تتقون إن كفرتم پس سرنگ بزان بچ کے تاسو فکیف تتقون پس سرنگ بزان بچ کے ان کفرتم کچر تاسو ناشکری اکڑل دا دے نعمت پیغمبر علیہ السلام دا اللہ نعمت تے دا دے نعمت ناشکری مکڑلا یا کفر مکر فکیف تتقون پس سرنگ بتاسو زان بچ کے ان کفرتم کچر نن کفر اکتاسو
نه کفران نعمت مو که بے قدریم د نعمت وکړه یومن د عذاب د هغې ورځې نه به څنګه ځان بچ کې یجعل الولدان شیبا چې ګرځوي به دغه ورځ ماشومانو لره بوډاګان دا ورځ داسې هیبتناکه ده چې د دې د هیبته به ماشوم بوډا کېږي او دا ورځ دومره لویه ده چې 50,000 کاله ده نو یقینا په 50,000 کاله کې یا که دا ورځ 1000 کاله ده نو په دې 1000 کاله کې خو ماشوم بوډا کېږي یا هیبت یې دومره دی چې په دې ورځ باندې که ورځ مختصر هم ده خو د هیبت د لاسه به ماشوم بوډا شي السماء منفطر به اسمان به په دې باندې ټوټې ټوټې کېدونکي وي کان وعده مفعولا دا الله وعده خامخا کېدونکې ده ان هذه تذکره بیشک دا خو نصیحت ته فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا پس هغه څوک چې وغواړي اتخذ الى ربه ودی نشي خپل رب طرف ته سبیلا لار په لار د شریعت روان شي عمل پیو کی نو فایده د خپل ده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. سورة المزمل یو کم دیرشم سپارہ شلم نمبر آیات. ان ربك يعلم انك تقوم. دا سورت پا اول کی اللہ حکم کرو چې یا ایها المزمل قم اللیلہ ټول شپه بیدار اوسېږه او عبادت کوه الا قلیلا مگر لږ غوندې نه لږ ایسه آرام وکړه. اوس چې عبادت کې د شپې نه څونه نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه نیمه شپه عبادت وکړه یا یو پوټې کم وکړه یا تنه لږ زیات وکړه. نو صحابه کرام او پیغمبر علیہ السلام د شپې اکثره حصہ بلکې ټوله شپه به عبادت کو، دومره عبادت چې خپې به اوپړسېدې. نو یو کال دا محنت او مشقت دی خلکو کړی دی. صحابه کرامو یو کال پورې
عبادت کو د شپې ټوله شپه. اوس دا اندازه مقررول چې نیمه شپه مې عبادت وکړو، که د نیمې شپې نه مې کم وکړو، که نیمې نه مې زیات وکړو، ګړی مړی نه وي. اکثر به خلک په دې اندازه نه پوهېدل. نو الله پاک اسانتیا راولېږله، فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، چې څونه قرآن په اسانه ویلی شي بس دغه نم کافي ده. نو د ټولې شپې او د نیمې شپې د ثلث او د ثلثان هغه ترتیب الله پاک منسوخ کو. ان ربک یعلم، بیشک استا پروردگار ته معلومه ده، انک تقومو، چې بیشک ته پاسې ادنا من ثلثی اللیل، د دو ثلثونه لږ کم، 2/3 حصے نه لږ کم، شپه چې درې ځایه کې نغه 1/3 هغه د خوب شوله او 2/3 دا د بیدارېدو شوله. ادنا نږدې من ثلثی اللیل، د 2/3 حصے د شپې، 2/3 2/3 2/3 ونصفه یا نیمه شپه، قریب نیمه شپې ته ودرېږي، وثلثه یا درېمه حصه د شپې ودرېږي. وطائفة من الذین معک، یو ډله د صحابه کرامو هم تا سره ودرېږي. نو الله ته معلومه ده چې ته او ستا ملګري په دې حکم باندې پوره کولو کې څومره کار یې کړی دی. کله کله نیمه شپه، کله 2/3 حصې، کله 1/3 حصه. والله یقدر اللیل، الله اندازه کوي شپې لره، والنهار او ورځې لره. دا د شپې او د ورځې اندازه الله مقرر کوي. پورا پورا پیمائش الله ته معلوم دی. یو خاص اندازې سره کله شپه لنډه شي او کله ورځ لنډه شي، کله شپه اوږده شي کله ورځ اوږده شي، کله دواړه برابر پاتې شي. نو اوس په بنده باندې خوب هم راځي، غفلت هم راځي. نو دغه وخت کې دا نیمه حصہ 1/3 حصہ 2/3 حصہ پوره کول چې د ګړې انتظام نی، نو دا خبره ګرانه ده. نو دې وجې نه صحابه کرامو به ډېر احتیاط کو، نو بالکل به نه اوده کېدل، ټوله شپه به بیدار وو. هسې نه د الله مقرر کړی مقدار کې کمی را نشي، نو زیات خیر دی خو کم نشي. او بعض صحابه کرامو به د سر د ویښتو نه ځان وتړه او بره به څه پورې وتړه، که خوب جټکه راکړله چې دا ویښته مې خوږ شي نو نیغ به شم، خوب به نه کومه، نو ځان به د ویښتو نه هم تړه. خو همیشه دا کار کول ګرانو، الله معافي وکړله. علم ان لن تحصوه، الله ته علم دی چې تاسو به پوره نه کړی شئ. تحصوه احصاء په معنا د شمیر ده. نو شمیر کول د اوقاتو دا نشئ کولی. یو معنا شمیر. نو د قیام اللیل کې الله پاک اگرچه مقدار د وقت متعین کړی نه دی، بلکې 3 حصہ والا تر 2/3 حصے پورې 1/3 نه 2/3 حصے د شپې پورې د منځ کې وخت مقرر کړ. نو صحابه کرام چې په مانځم مشغول دي او دې سره دا حساب کتاب هم کوي، نو دا حساب کتاب به اونکړي شي چې دا نیمه شپه مې عبادت وکړه، د 3 حصہ مې وکړه، 2/3 حصے مې وکړه. نو بار بار دا حساب کتاب تاسو به پورا نکړی شئ. لن تحصوه، تاسو به حساب کتاب پورا نکړی شئ. او یو مطلب بعض مفسرین دا اخلي چې تاسو به همیشه والے په دې اونکړی شئ، په دې حساب کتاب باندې همیشه والے نشئ کولی چې همیشه ټول عمر دې تاسو دومره عبادت وکړئ.
فتاب علیکم پس الله رجوع د رحمت وکړله په تاسو باندې د ګناهونو معافیم درته وکړله او رجوع د رحمت هم در باندې وکړله زاړه ګناهونه معاف او خپل رحمتونه درته متوجه کړل او د قیام اللیل فرضیت الله پاک منسوخ کړ چې د شپې تهجد پیغمبر علیه السلام او صحابه کرامو باندې فرض و هغه فرضیت الله منسوخ کړ نو اوس د فرض په ځای باندې د شپې تهجد مستحب دی یا سنت دی او بیا چې سنت او مستحب دی نو ستا خوښه ده چې ته څومره کار کولی شي په اسانتیا فقرأوا ما تیسر من القرآن ته اولولا چې څونه تا ته په اسانتیا باندې ما تیسر چې په اسانتیا تا ته حاصلېږي هغه عمره قرآن اولولا نو تعین یې ونه که چې څونه وخت به کې ګنټه 2 ګنټې 3 ګنټې 4 ګنټې څونه نو دا مقدار یې متعین نه که او تعالی اسانتیا درکړه چې د پیغمبر علیه السلام امتی څونه کولی شي وکړه 2 رکعته کولی شي 4 کولی شي 6 8 10 12 څونه کولی شي نو وکړه علم ان لن تحصوه الله ته علم دی چې تاسو به پوره اونه کړی شئ حساب کتاب به اونه کړی شئ همیشه والی به په دې عمل اونه کړی شئ فتاب علیکم پس الله معافي وکړه تاسو ته فقرؤوا ما تيسر من القرآن پس اولو تاسو ما اغا تيسر چه آسان وی تاسو تا من القرآن دا قرآن علم ان سيكون منكم مرضى اللہ تا علم دے ان سيكون منكم مرضى چه پتاسو کی بوی مریضان سوک بتاسو کې مریضان وی هغه به د شپې عبادت کولی نشي وآخرون یضربون فی الارض او نور کسان چې هغوی سفر کوي په ځمکو کې مختلف وطنونو کې ګرځي سفر کوي تجارت د پاره کوي جهاد د پاره کوي نو په دې سفرونو کې ستړي ستومانه د شپې به عبادت اونکړي شي تاسو کې به څوک مسافر وي څوک به مریض وي څوک به د علم په سفر تلی څوک به د روزه په سفر تلی څوک به د جهاد په سفر تلی وي علم ان سيكون منكم مرضى الله تعالی علم د چې پتاسو کې به مریضان وي واخرون او نور کسان یضربون فی الارض زمکه کې به سفر کوي ہر مقصد لچ سفر وی کہ طالب دن علم پس تلے دے کہ مجاہد دے جہاد پس تلے دے کہ تاجر دے تجارت پس تلے دے نو پدے حالاتو کے شب بیداری باندے عمل کول مشکل دی نو سونا پا آسان باندے کولی شی اغا اکا نو صحابہ کرامو یو کالا پورے دا سخت محنت مشقت برداشت کرے دے ٹولش پا تقریباً ولاردو بیا وتا الله اسانتیا وکړه یبتغون من فضل الله واخرون یضربون فی الارض بعض انور کسان تاسو کې سفر کوي پزماکه کې یبتغون چې طلب کوي من فضل الله دا الله پاک فضل روزی ګټي واخرون یقاتلون فی سبیل الله اور نور کسان یقاتلون چاوی جہاد کئی فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی فقرؤوا ما تیسر منہ پس اولولت فقرؤوا پس تاسو اولولے ما اغا تیسر منہ چی دے قرآن کی در تا آسانوی چی سومرا آسانوی لیشی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ قائم کے منزل را منز قائم کے وآتوا الزکاة و زکاة ادا کے زکاة ورکوے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اللہ لقرض ورکے پنیک قرض سرا یو دا زکاة حکم شو دا زکاة نا علاوہ خیر خیرات ہم کوے چی کم دے کے دا دین دا خدمت دا پارا
د پیسې لګولو ضرورتي هلته خپل دولت لګوه چې الله رضا شي. نو دا د فرض زکات نه علاوه قرض ورکه الله لا. الله په قرض څه کوي خو مجازن دې ته قرض ویل کېږي. الله حقیقت کې مالک د هر شي دی. دې بنده ته مجازن د ملک نسبت شي چې دې مالک دی. نو الله مال درکه تعالی او تا ته وي ته مال قرض را. نو الله قرض نه اخلي خو چې څنګه په قرضداري باندې دا قرض خلاصول لازمي دی نو الله په ځان ازروی رحم و کرم په خپله باندې د دې عباداتو ثوابونه داسې لازم کړي دي لکه چې په قرضداري قرض لازم دی. وما تقدموا لانفسکم هغه څه چې تاسو وړاندې لېږئ د خپلو ځانونو لپاره من خیرن د نیکۍ نه څه نیک کار کوئ اخرت ته لېږئ تجدوه عند الله دا به تاسو بیا مومئ د الله سره د دې اجر او ثواب به د الله سره بیا مومئ. نیکی کول په دنیا کې آسان خو آخرت ته اوړل دا ګران دي. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. من جاء بالحسنة چا چې یو حسنه راوړله داسې نه چې یو حسنه یو نیکي وکړله راویړله آخرت ته پورې وستله فله عشر امثالها هغه له الله لس بدلې ورکوي. نو په دنیا کې نیکي کول آسان خو د دې نیکۍ حفاظت کول او آخرت ته اوړل د الله په فضل کېږي. په دنیا کې به یو نیکي وکړي زړه کې به ورسره خیالات داسې راشي ریاکاري به در کې راشي غرور تکبر به در کې راشي هغه کړي نیکي برباد. نیکی د چا سره وکړله د هغې نه پس اثباتنه دې شروع کړه یا چا سره نیکي کړله هغه له تکلیف وررسئ د هغې نیکۍ ثواب برباد شو آخرت ته پورې نه وتله. نیکی دې وکړله عقیده دې درسته نه ده دا نیکي دلته بس پاتې شو آخرت ته ونه رسېدله. نو نیکی کول بیا آخرت ته لیږل چې آخرت ته ورسېده تجدوه عند الله اوس به د هغې اجر او ثواب الله سره بیا مومي. هو خیرا دا به ډېره غوره وي بهتره وي و اعظم اجرا ډېر لوی اجر به پې ملاویږي. نو دنیا کې بنده داسې دی لکه مسافر پردي وطن کې اوسېږي او د خپل وطن آخرت دی. نو کم سړی چې محنت مزدورۍ دپاره بهر دنیا ته تللی دی ځان باندې ډېره سختي تېروي خو پیسې جمع کوي او هغه کلي ته مور پلار او بال بچ له رالیږي. خو که یو سړی ټول عمر په بار ملک کې تیر کړي او ډېر دولت وګټي او هلته په نشو تماشو یې خرج کړي او دې تش طور د کلي ته راشي نو هر څوک یې ملامته کړي خدای دې داسې داسې کړه ټول عمر دې بار تیر کړ او تش طور راغللې. نو دغه شانتې په دې دنیا کې چې بنده څومره وخت تېروي دا د ده د محنت د مشقت د مزدورۍ مقام دی. دلته یې جمع که آخرت ته یې ولېږه هلته به پې مزې کوې او که نه دلته دې وګټله او دلته دې ولګوله کلونه دې تېر کړه خو تش طور راغللې. دې کې یو واقعه ده تفسیر جز نه دی یو فرضي خبره ده عبرت دپاره مناسب ده. یو علاقه داسې وه چې په هغې باندې چا حکومت نه کو نو د هغې ځای خلکو به ځان له بادشاه مقرره او د یو کال لپاره نو چې کال به تیر شو نو هغه بادشاه به یې کټ پورې وتړو په سین به یې لو کړو. نو بیا د داسې ملک حکومت ته څوک غاړه ږدي چې زه د باچا شمه نو هېچا به م غاړه کېښودله نه. نو یو سیند و په هغې پولو نو سار به سرکاري کسان شپه کې ولاړو ړومبنې چې به په دغې پول ناخبره څوک راغی هغه به یې باچا کړ. نو په دغې پول باندې خبر خلک به نتله چې ته ناخبره به په دغې پول ورغې او چې ړومبې به ورغې نو هلته به سرکاري کسانو ونیوه او بیا به یې شاهي
بنگلې ته راوستو دی به باچا شو یو کال دپاره. یو ځل یو غلامو نیکانو ورته کار حواله کړو چې ښار ته به لاړ شو دونه سودا به راوړي. دا غلام ناخبره شپه کې روان شوی دی او په دغې پول باندې ورغی خو چې پورې غاړه ورغی هلته سړي ناستو ویني وه. غریب باندې یره راله چې په غلو واوړېدم ویني ولم. خو هغوی بیا شاهي دربار ته راوستو او ښکلی لباس هغې ورکه غسل او ښکلی لباس ښې برابر که او ته ته زمونږ باچا شوي. هغه وایي چې دا راپورې بېلې ټوقې کوي. په تخت یې کېنولو د خزانو ټولې چابیانې وله ورکړلې. څو ورځې خو دی شګون داسې خفه ناست و چې خدای څه لوبې راباندې کړي. اخر کې تپوس خلکو نه چې وکړه نو یقین یې راکړي وایي ښځه باچا یم. وایي دا په دې طریقه م ولې باچا کړم؟ وایي زمونږ باچا د یو کال پسې پسین لوکو نو څوک غاړه نږدي نو بس ته ناخبره رالی باچا م کړې کال پس به تا م لوکو. وایي د دې ملک د خزانو واک اختیار ما سره دی. رښتیا د دې وایي چې څه کې هغه مزې کوه دې کال کې چې څونه مزې کولی شي وکړه او کال پس به دې لوکو. بس سړی هوښیارو او ماهرین یې راوغوستل او د ګیر چاپېره ملک سروې وشوله معاینه وشوله او په کوم سیند چې سړی لوکوي نو د هغې نه څه فاصله کې لرې یو لوی دشتو هغې باندې حکومتي کسان سرکاري ولګېدل هغه اوار که باغونه یې پکې جوړ کړل بنګلې یې پکې جوړ کړې خادمان یې پکې مقرر کړل او د دې سیند نه ورته یو نیر بوته هغه ځای پورې او په ملک کې چې څومره ماهرین کشتۍ والو مانګان هغه راوستو نوې کشتۍ والا واغی دا کشتۍ والو دې سیند کې چکرې لګوي مفتو کې تنخواه اخلي. هغې ورته وایي صاحب زمونږ ډیوټي به شي په دې سیند کې چکرې لګوي کشتۍ مې درله درکړي دي خپل محنت مزدوري پکې وکړې خو یو ډیوټي به ستاسو وي چې کال پس کله ما په کټ پورې وتړي او د دې پول نه مې سیند ته ورغورځئ نو دا ټولې کشتۍ د دې پول خوا ته راولئ. بیا چې څنګه ما وغورځئ او چا فورا خپله کشتۍ کې کېنولم او دغې خاص محله پورې چې نوې مې جوړ کړ هغه ځای پورې چا ورسولم د هغه لپاره دومره سپیشل نور انعام دا اوسنۍ تنخواه هم مفته او سپیشل انعام هم. نو مانګانې تیار کړل هلته یې ځان له لوی محل یو لوی ښار تیار کړه هر قسمه نعمتونه یې پکې تیار کړل او دې کسانو له پیسې تنخواګانې مقرر کړي چا خاص ورځ راغله د هغې نه مخکې مانګان راځي نمبر نیسي چې زما ځای داسې میلو شي چې څنګه باچا سیند ته غورځېږي چې فورا یې زه راوالم. نو دې په کټ پورې وتړلی شو کال پس هلته یې دولت هم هغې محل ته لېږلی خو چې کټ پورې وتړو د سیند یې غورځو ټول ورته داسې راجمع شوي دي چې اوباډو ښکاري نه د اوبو په سر ټولې کشتۍ او هر سړی لاس نیسي چې باچا دې زه والم. خو چې څنګه یې ورغورځو نو بس یو کشتۍ والا ورغې زر یې دا پړي پرانستو خپله کشتۍ کې کېنو او په لږ ساعت کې هغې محل ته یې ورسو. هلته کې خو د خوشحالۍ انتظام ده کړو خپل خپلوان وغیره هغه هم رسولي نو په هغې مقام کې دې ورسېده دې د مرګ نه بچ شو. وی د وطن خلکو مشوره وکړله چې عمده باچا ښه دی او نن نه پس به بل باچا په سیند نه لوکو. ګوره دې مخکینو بادشاهانو ته وګوره هغوی چې په خزانه به خېټه ور واچوله نو بس د دنیا مزې چرچې چې څومره عیش عشرت و هغه به یې کو خو دا فکر یې نه کو چې کال پس به مې سیند ته لوکئ. نه هغه بادشاهان ټول یو په یو په سیند لو شو. دا یو پکې هوښیار و د هغې ورځې انتظام وکړه چې په کومه ورځ په سیند لوکېږي نو د هغې ورځې انتظام چې وکړه د ډوبېدو نه بچ شو او یو ښه مزېدار محل او خوشحالو ته ورسېده. اوس لږ فکر وکړه کم سړی چې په دې دنیا کې دی او د دنیا په دې مزو چرچو یې خېټه ور اچولې ده او دې د اخري ورځ سوچ نه کوي یو ورځ به داسې راشي چې کټ پورې به دې وتړي او د جنازې اعلان به وشي چې دومره بجې د جنازه ده او فلانې جنازګاه ته ځان راورسوی وتړلې شوې او په دغې کنده کې ورغورځېدې همیشه دپاره لاړې تباه و برباد شولې. په دې دنیا کې داسې کار وکړه چې آخرت دپاره ځان له نوې محل هلته جوړ کړه مانګان ځان ته تیار کېنوه د نیک اعمالو مانګان یې تیار کړه خو چې څنګه د قبر ته واچي چې روضة من ریاض الجنة ته دې ورسئ. قصه فرضي ده خو عبرت پکې شته. وما تقدموا لانفسکم هغه څه چې تاسو وړاندې لېږئ د خپلو نفسونو دپاره من خیرن د خیر نه
دا نیک عملنا تجدوه عند اللہ داغی اجر و ثواب ببیامو میں اللہ سرا هو خیرا و اعظم اجرا دا ستاسو دا پارا بہتر دا اور دیر لوے زیاد دا ثواب کار دے واستغفر اللہ اللہ نہ بخنو غوارے معافی غوارے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ پاک بخن کے او مہربان نے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين